کو خیبر پختونخوا حکومت ډېر غټ اعلان کړی دی او دغه اعلان یو طرف ته خو خلق په جوش و خروش کې اچولی دي، یو طرف ته به د حکومت د خزانې ته پیسې هم ډېرې راځي او ډېره د دې خلق په انتظار هم و چې داسې یو خلکو به په ګاډو باندې نمبر پلیټې د خپلې مرضۍ لګولې او د هغې به پته نه لګي دا رجسټریشن به نو او همداسې به نمبرې وي نو هغه لیګل کولو دپاره حکومت مخکې هم داسې اعلانونه کوم خشته نمبر پلیټې وي، مخصوص نمبرونه وي، مخصوص الفاظ وي، نومونه وي، د دې اعلانونه شوي دي او دا نیلامیان هم شوي دي. خو اوس چې کومه حکومت نوې لیست جاری کړی دی، نوې نوټیفیکیشن یې کړی دی، ایکسایز ډپارټمنټ چې کوم ایکسایز اینډ ټیکسیشن ډپارټمنټ دا اعلان دې ترتلي هم مچو کړی ده او دا یو داسې اعلان دی چې د دغې نه پس چې په 27 جنورۍ باندې کوم نیلامي کیږي نو هغې کې به د نیلامۍ کې یو عمومي طور مونږ خو دا وایو چې غټې غټې نمبرې نیلام کیږي لکه عمران 804 عمران خان 1 عمران خان 804 خو دې سره نور سیاسي لیډران هم دي څنګه چې سابقه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، موجوده صدر آصف علي زرداری، بیا د نورو پارټو چې څومره لیډرشپ دی او سابقه کم وزرای اعلی دي او بیا دغسې د قومونو چې کم نمونه دي، مختلف قومونه دي، مختلف نمونه دي، مختلف نمبرې دي، نو د دې د کولو نیلامۍ اعلان یې کړی دی. خو دې کې یو لیست حکومت جاری کړی دی چې د اهم شخصیاتو د هغوی په نومونو باندې مشتمل دی او مخصوص نمبرو باندې مشتمل دی. نو د هغې اعلان د هغې بولۍ دپاره ابتدایي چې کومه قیمت یې لګولی دی نو هغه 10 لکه روپۍ دی او دا آخري تاریخ د دې بولیانو حوالې سره 26 جنوري هغه مقرر دی او په 27 جنورۍ نیشنل هال پېښور کې به د دې باقاعده بولي کیږي. دې بولۍ نه به دا پته هم لګي چې کوم لیډر خلق په څومره پیسو باندې علي. دغه یو مشکل یو مسله هم پیدا کړې ده چې دې طرف ته د خلکو سترګې دي او په سوشل میډیا باندې خلک دې حوالې سره بحث هم کوي چې د اکسایز په دې نیلامۍ کې عام طور خو نمبرې به نیلام کیږي خو چې دا کوم مخصوص قومونه دي، نامي دي، نمبرې دي، نو دې سره به وایي د ډېرو غټو غټو خلکو د قیمت اندازه هم وشي او د هغوی د خلکو په زړونو کې به د هغوی د درونوالي او د هغوی د قیمت د هغې اندازه وشي او به خلکو ته ښکاره شي. نو یو ډېره غټه فیصله شوې ده خو دې سره خلک هم په سیاستدانان مختلف قومونه دی په مشکل کې هم واچول او په ضد باس کې واچول ځکه چې په دې بولۍ باندې به خلک ډېر لرې لرې پورې ځي. سیاسي چې کوم نومونه دي په هغې باندې به هم ډېر خلک لرې لرې پورې ځي. بیا دغسې قومونو نومونه دي نو دا به وروسته ویلی کېږي چې بای فلاني قوم دومره غټه بولی وشو د هغې نمبر پلیټ په دومره پیسو باندې خرڅ شو. نو مخکې خو بعضې خلکو لیکل اوس به یو قانوني نوم هم شي او قانوني د هغې به باقاعده پیسې هم جمع کېږي. نو دا به خلک وایي چې دا نمبر پلیټې به په کروړونو روپو باندې دا خرڅېږي او د دې نیلامي به کروړونو ته رسي. اوس ګورو به چې په 27 جنوري باندې دا نیلامي کم طرف ته ځي او د کم سیاسي جماعت، د کم سیاسي لیډرشپ، د کم قوم څه قیمت دا قوم لګوي.